السلام علیکم ناظرین، امید کوم چې تاسو به خیریت سره یې. نن مې یو دوه ویډیوګانو وکتې او ډېر زیات مې زړه خفه شو. انسان ته جړا ورشي چې پاکستان دی حالاتو ته وګوري او حکمران چې کم دی خپل حکمرانی ته خوشحالیږي، خو آیا دی چې کم دی دا سوچ نه کوي چې یاره حکمرانی خو موږ والو او د هغې بوج چې کم دی بیا هغه لړکول هم غواړي، یعنې د عوام چې کم دی بیا د دوی ذمهوار دي چې عوام نه ووټ تاسو واخلئ نو بیا داسې کار دی چې د عوامو خدمت هم کوئ. اوس د زیاتر خصوصا چې کم دی د وړو باره کې ده چې هفته مخکې ما یو ویډیو کړې وه، نو هغه ټایم وړه چې و نو هغه په 2500 روپۍ ګورۍ وه او نن مې وړو تپوس وکړو نو 3200 روپۍ ته وړه ده. نو آیا دې وزیر اعظم ته دې حکمرانانو ته دې عمران خان موږ ګیله د هغه خلکو نه چې کوم حکمرانان دي، آیا کو د عمران خان دور کې وي، آیا کو د شهباز شریف اوس دا دور موجوده روان دی، نو موږ خو چې کوم وي عمران خان ډېر ظلم کوي، خو دا شهباز شریف چې راغو نو دی خو چې کوم دی ډېر زیات ظلم یې وکړو، ظلم روان دی، خو په دې پته نه پوهېږو چې دا غریب خلکو باندې دی ظلم ولې کوي. نو ویډیوګان به تاسو سره زه شیر کوم، خو ما چې زه پیل لږ تفصیل سره خبره وکړم. زموږ زه خپله د کې پي کې نوشیره اوسېدونکی یم. نو آیا دا مولانا فضل الرحمن چې کوم دی دی به راوته یا د سر به دا څومره علماء کرام راوته، آیا اوس د مهنګایي خلاف دی دا خبره نه کوي؟ آیا چې کوم دی د دې زموږ د نوخار چې کوم دی اختیار ولي، آیا دی اوس نه روځي، اوس دی دا احتجاج نه کوي چې مهنګایي ده، ولې چې د دی دور دی که نه؟ نو ډېر د افسوس خبره ده دغه پر خپل حکمرانانو باندې ډېر د افسوس خبره ده، ولې چې په غریب خلکو باندې نارې لوګې تېرېږي. زه د هر ډېر خلکو به د الله شکر وي چې وخت پې ښه تېرېږي که نه، خو داسې خلک به وي زموږ چند ګاونډ کې چې ای باندې به نارې لوګې تېرېږي، د یو وخت پې وي د بل وخت پې نه وي. خو الله پاک چې کوم دی قیامت پر د عمده حکمرانان رانیسي، آیا هغه اختیار ولي په دې ایریا کې دی یا پرویز خټک په دې ایریا کې دی، آیا چې د چام په لاسو کې دی یا محمود خان دی زموږ د کې پي کې وزیر اعلی دی. زه صرف دا ګیله کوم که نه چې زموږ د کې پي کې وزیر اعلی د محمود خان دی، دی د دی نه دا تپوس نه کوي چې 4 صوبې دي زموږ ټوټل 4 صوبې دي او آبادي هم 23-24 کروڑ ده. نو په دې 4 صوبو کې چې کوم دی دا زموږ د کې پي کې چې دی ولې د پاکستان یو حصه نه ده چې په پنجاب کې د وړو یو قیمت دی او په دونګه په دلته کې نوشیره یا پېښور په واچې زموږ کې پي کې د وړو بل قیمت دی. نو دی ته نو دا محمود خان چې کوم دی دی نه دا تپوس نه شو کولی چې یاره زموږ دې صوبې څه ګناه کړي دي چې دی کې دا وړه شو غوړي چې چیني هر څه ګران شو، روټۍ ګرانه شو په تندور کې او ریټونه یې سیوا کوي او دغه چې کوم دی روټۍ ګورئ چې اوس یې په 25-30 روپۍ روټۍ شوه او دومره یې وړه کړې ده، د دې هم څوک تپوس نه کوي. نو آیا دا خلک به څه وایي چې یاره دا پیسه به دومره په کار راشي، قیامت پر ورځ به ستاسو چې کوم دی دا غاړه وي او الله به موراني سره د غریبانانو حق باره کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خو خلکو ته یاد دی که نه چې وایي ای چې کوم دی ای به دا خبره کوله چې دا پخوا دور کې به چې کوم ای به د حکمرانی نه یېرېده، ځکه چې حکمرانی پوره کول بیا ډېر لوی کار دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو ښځه چې کوم دی وایي هغه ناره وه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده، په جړا شو او زما په دور کې او زما په ایریا کې چې کوم دی په دور کې دلته کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې زما په دې دور کې په خلکو باندې نارې لوګې تېرېږي د بوډۍ کور ته ورغلم او د هغې حال احوال تپوس یې وکړو او ویې کتل نو کټوۍ یې په اور باندې ایښې وه او تپوس یې ته وکړو چې دې کې څه دي، ویې یاره وایي دا ماشومان وږي دي او دې کې مې اوبه اچولې ده او اوبه یې شېږي او دې ته زه دا تسلي ورکوم چې ورېږه ستاسو سالن پخېږي اوس به وخورو، نو حالانکې دې کې اوبه دي. نو هغه دومره زیات خفه شو عمر فاروق رضی الله عنه او لاړو کور ته، لاړو بیت المال ته لاړو او هلته نه یې وړه او څومره چې څه هغه ټایم دای په کار رایې وویشته او بوډۍ هغه ابۍ ته ووایي چې یاره زما په مخامخ دې ټولو ته ورکړه چې دی ماړه شي چې زما زړه ته تسلي ورشي، داسې حکمرانان په کار دي. او بیا چې کله روان شو نو ورته ووایي چې کاش ته د عمر غوندې کې وې، ولې چې عمر ته دا پته نشته چې وګوره په موږ باندې نارې لوګې تېرېږي، نو دعاګانې ورته وکړي
چې وایي کاش دا ته د عمر په ځای وې نو چې کله روانېدو نو ورته وایي چې بی زه هغه عمر یم نو داسې حکمرانان پکار دي ولې چې د غریب خلکو تپوس کوي مالدارو خلکو ته څه پته چې د وړو څه قیمت دی د چینو څه قیمت دی دی د خو سم پته نشته ای خپل په عیاشانو کې ډوب دي خو زه صرف دا خبره کوم که نه چې کم سے کم اونګه خلک چې کم دی دا حکمرانان ورسره څه هیلپ نشي کولی نو آیا صاحب توفیق خلکو ته زه وایم چې الله پاک چاته وس ورکړی دی پیسې ورکړي دي دا اوس صحیح ټایم دی د خیرات زکات چې آیا څومره غریب خلک دي چا باندې نارې لوږې تېرېږي نو دوی سره لږ امداد وکړي پیسه خرچ کړي اوړه راوړي چیني راوړي کورونو ته یې ورکړي ورته خلکو کاروبارونه نشته وړه انسان خلکو باندې چې کوم دی وړه هم ګران شو نو دا خلک به څه کوي نو زه د مالدار خلکو ته اپیل کوم چې داسې دور به چې د زکات اخیستلو والا به څوک نه پخوا به داسې دور و چې هر چا به زکات ورکولو زکات اخیستلو والا به څوک نه اوس داسې دور دی چې څوک زکات ورکوي نو غربت ډېر دی نو آیا اوس دې دور کې چا خیرات زکات ورکو نو چا ښېګړه به پکې وشي او د هغه اخرت ذریعه به جوړ شي نو د مالدار خلکو ته زه دا اپیل کوم چې غریب خلکو سره مدد وکړي ولې چې دغه به په کار راځي چې مخکې یو صحیح مخکې خلکو باندې خرچ کوي غریبانان مدد وکړي حج مه کوئ عمره مه کوئ ولې چې پهله دې څیز به تاسو نه تپوس کېږي چې ستاسو چند ګاونډ کې محلهدارو کې خپل خپلوانو کې چې کوم دی تاسو داسې غربت په خلکو باندې تېرېږي نار لوږې تېرېږي نو ډېر خلک داسې وکړي چې یاره یو حج یې کړي نور حجونه هم ورسره کوي عمرې یو کړي نور هم ورسره وکړي د نبي علیه السلام تاسو چې کوم دی په مخامخ داسې نه چې نبي علیه السلام په زندګۍ کې یو پېره حج کړی دی او 4 عمرې کړي دي نو نبي علیه السلام حجونه نشو کولی دا امت ته یو پیغام ورکړی دی چې وګوره ما یو حج کړی دی عمرې مې کړي دي چې کوم دی تاسو خپل محله کې وګورئ څوک داسې یتیمانان دي د چا واده نه شوی پای باندې خرچو کوي واده ورته وکړي جهیز ورته پوره کوي او په چا نارې لوږې تېرېږي د دې خبر والی دا اوس صحیح حقدار د صحیح خلکو ته د خپل حق ور ورسوئ وړه ورته والی وړي چیني ورته واخلئ دا مو د آخرت ذریعه به وي نو چاته چې الله پاک توفیق ورکړی دی نو هغه یې د الله دپاره د الله د رضا دپاره د خلکو غریب خلکو سره امداد وکړي زه دا اوس ویډیو به تاسو ته وښیم تاسو خپله جړه راشي چې یاره وګوره څومره د افسوس خبره ده نو ډېر زیات افسوس کوم او الله پاک موږ باندې نوره سختي نه راولي داسې حکمرانان موږ باندې نه مسلط کوي چې زموږ خلکو دا حل جوړېږي بس دغه یو ځل بیا راته دا وایم چې غریب خلکو سره امداد وکړئ او مالدار خلکو دا یو ازمایش دی چې غریب خلکو سره مدد وکړي او زه ګیله د مولانا فضل الرحمن نه هم کوم اختیار علي نه هم کوم د دې څومره چې دا ګروپ والا دي اوس څوک غږ نه کوي اوس دا نه وایي چې مهنګایي ده اوس دا نه وایي چې د داسې خلکو حکومت دی دا ټول خاموش دي او څومره علماء کرام هم به چې ورسره راوتی به هم د دې سات ورکولو آیا خپله سوچ وکړئ چې دا د ښه کولو اوس دې روزي که نه اوس زه د هغه پټۍ ته وړم څوک دې داسې روزي څوک اواز دې وکړي خو نه د دې نه معلومه دا شوه چې دا ټول چې کوم دی د سیټ غله دي او بس الله پاک د دوی نه بدلې واخلي او الله پاک ته چې کوم دی دی آخرت داسې کي اول خو دې ورته نیکه لاره وښیي خو چې نیکې لارې د دوی نصیب قسمت کې نه وي الله پاک داسې عبرت داسې سزا دې ورکړي څنګه چې فرعون او ای ته یې ورکړي وو ولې چې دا خلک چې کوم دی دوی سره د غریب خلکو څه دغه نشته احساس نشته بس خپله پارټیانو پسې او خپل حکمراني پسې ګرځي چې خلکو نه وټالئ نو بیا خلکو ته د خلکو امداد هم کوئ نو ډېر انتهایي د افسوس خبره ده چې وړو ته دې قیمتونو ته وګورئ نو آیا دوی خپل ځان سره سوچ وکړي چې یاره مونږ ولې د الله د رضا لپاره ولې مونږ خبره نه کوو نو آخر مرګ شته بې نظیره چېرته لاړه یا داسې بټو چېرته لاړو دا خلک به ضرور مړ کېږي هر سړی به ځي نو کم سے کم د آخرت سوچ دې وکړي او زما چا سره څه مخالفت نشته خو صرف دا خبره مې کوله چې د غریب خلکو سره مدد وکړي د دوی امداد وکړي او دوی باندې نارې لوږې تېرېږي د دوی تپوس وکړي ستا ملک کې نن روټۍ پسې خلک ګرځي ستا ملک کې نن د غربت انتها کېږي لګیا دی او بل طرف ته تا کروڑونه روپۍ د ملک ته د روټۍ ډېر ضرورت
وایي تاسو نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې خفه کېږئ مه په پاکستان یو عذاب نه دی چې هغه سړی یاد